اسلام آباد های کورټ د لادرکه بلوچ طالب علمانو په مقدمه کې نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ یو ځل بیا عدالت ته بللی دی. د دې ترڅنګ عدالت په جبري توګه د لادرکه بلوچ زده کوونکو د بازیابۍ لپاره د استخباراتي ادارو ISI ملټري انټيليجنس یا MI او د انټيليجنس بیورو IB د مشرانو په شمول د 3 کسیزه کمیټه جوړېدو خو امر کړی دی. د بشري حقوقو ادارې د لادرکه بلوچانو او پښتنو د حقوقو لپاره کارکونکي غورځنګونه د خلکو د جبري لادرکو تور د پاکستان په پوج او په استخباراتي ادارو پورې کوي. حکومتي چارواکي او پوج دا تورونه ردوي او وایي کم کسان چې لادرکه ګڼل کیږي کیدی شي چې د وسلوالو ډلو په لیکو کې شامل شي او یا بل کم خیوات ته تختیدلی وي. د ګل پرواز د لادرکه بلوچ د کونکو د مقدمه اوریدنې په مخال د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی ویل چې پراتلون کې اوریدنه کې دی د نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ حاضری یقیني کړی شي او دا چې نگران وزیر اعظم د عدالت ته تخپل توهین ونه غني. جج محسن اختر کیانی اټارنی جنرال یا د حکومت وکیل منصور عثمان ته ویل چې دا سلیریشتمه میاش روانه ده خو تر اوسه پورې ټول رک بلوچ طالب علمان بازیاب نکړي شو او 12 لادرکه زده کوونکي لا هم بازیاب نکړي شو. اټارنی جنرال عدالت ته ویل چې د هغه د معلوماتو تر مخه ته طالب علمان بازیاب کړي شوی دي. د لادرکه بلوچ زکونکو ایمان زینب مزاری ویل چې نن ما عدالت ته دا خو ویلي چې د کله نه چې اټارنی جنرال عدالت ته دا باور ورکړیو چې نور بسوک نه لادرکه کولی شي او د هغه وروسته نږدې 12 کسان یوازې د بلوچستان څخه په جبري توګه لادرکه کړی شوی دي. عدالت ویل چې د خلکو د لادرکه کولو الزام په استخباراتي ادارو لګول کیږي نو کو د چا حکومت هم وي خو د دې درو ادارو په مشرانو ګډه کمیټه به د جبري لادرکو په چارو کې جواب دی وی. جسټس محسن اختر کیانی د لادرکه بلوچ زکونکو پړه د خواست د اوریدنې په موقع د نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ او د کورونو چارو د وزیر عدالت ته په نه پیش کېدو د غصې سرګندونه وکړه. ویل چې دوی دی پر روانه اوریدنه باید خپل حاضری یقیني کړي. د عدالت د جج محسن اختر کیانی ویناوه چې خلک د غلو او ډاکوانو څخه سبچ کوي خو لا اوس خپل خلک د هغه ادارو څخه د جوړولو خصي کوي د چا ذمہواری چې د خلکو تحفظ کول دي. عدالت ویل کو د یونیفارم خپل ځانونه نه سموي نو هغوی ته به د دې جواب ورکول وي. جسټس محسن اختر کیانی ویل یو حکومت هم د خلکو په جبري توګه د لادرکه کولو اقدام قابل ګریپ نه دی ګرځولي او نه په دې اړه څه قانون سازي کړې ده. نو موړي ویل چې په جبري لادرکو نړیواله ټولنه هم د اندېښنو سرګندونه کوي. عدالت د مقدمه اوریدنه د فروری تر 28 نیټې پورې وځنډوله. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400